أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. یعنی مخکې آیتونو مبارکو کې مشرکینو سره د قتال او د جهاد حکمت ذکر شو چې دا مشرکین چونکې خپل په عهد په لوز معاهدې باندې قایم او کلک نه پاتې کېږي، نو په دې وجه باندې دوسرا قتال او جهاد جایز دی، دوسرا جنګېدل جایز دی. په دې آیت مبارکه کې د توبې ذکر دی چې کوم مشرک توبه وکړه بیا اعمال صالحه وکړي، نو د سره په قتال نه کوي، جنګېږي نه، ځکه چې د اسلام قبول کړو، د ایمان قبول کړو، او چې کله ایمان قبول کړو فاخوانکم فی الدین دا ستاسو ورور شو. حدیث کې راځي المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان ورور دی، دا مذهبي ورور دی د مذهب په اعتبار سره. او سورۃ الحجرات کې غالبا مؤمن ته د مؤمن ورور ویل کېږي، انما المؤمنون اخوة، مؤمنان چې دي دا ورونه دي. او یو روایت کې دا هم راځي المؤمن کجسد واحد، دا مؤمنان ټول چې دي دا د یو جزء په شان دي، لکه د یو انسان یو بدن دی، هغه بدن کې د سترګې ته تکلیف وي نو د ټول بدن بې قرار وي، که د خېټې ته تکلیف دی د ټول بدن بې قرار وي، که د بل څه ځای ته په بدن کې تکلیف دی نو ټول بدن یې بې قرار وي. نو داسې که یو مؤمن په تکلیف کې وي، یو مؤمن په پریشانۍ کې وي، نو پکار دا ده چې ټول مؤمنان بې قرار وي د هغه لپاره. لکه څنګه چې په جسم کې یو حصه یو عضو هغه په تکلیف کې او ټول جسم بې قرار وي. نو چې کله کافر مشرک منافق توبه وکړه خپل د ناکاره عملونه، کافر د کفریه عملونه توبه وکړه، مشرک د شرکیه عملونه، منافق خپل منافقت پرېښود توبه وکړه، او داسې یو مسلمان دی ګناهګار دی هغه خپل د ګناهونو توبه وکړه، نو دا بیا د توبې سره دا زاړه ګناهونه الله ته معاف کړي. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبهګار د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه نه کړی. کفر ورته هم معاف کړي الله، شرک ورته هم معاف کړي، منافقت ورته هم معاف کړي. څنګه یو روایت کې راځي اسلام چې دی دا اسلام ځان د مخکې ګناهونه ټول ختموي او هجرت سره مخکیني ګناهونه ټول معاف کړي. نو سړی د الله د دین لپاره هجرت کوي نو د ګناهونه الله د هجرت سره معاف کړي. نو سړی اسلام قبول کړي، ایمان قبول کړي، نو د اسلام او ایمان قبولولو سره زاړه ټول ګناهونه الله رب العزت ته معاف کړي. د کفر په حالت کې چې څه کړي دي، شرک په حالت کې څه کړي دي، هغه هر څه ته معاف شي. نو که مشرکینو توبه وکړه فاقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، موزي قائم کو زکات ادا کو فاخوانکم فی الدین، نو دا ستاسو ورونه دي په دین کې. لکه دا علامات دي مسلمان چې کوم سړی مسلمان دی نو دی به مونځ نه پرېږدي، کوم سړی مسلمان دی مالدار دی نو دی به زکات نه پرېږدي، زکات به ادا کوي. نو چې کله کافر مشرک توبه وکړه نو دا عمل ته وګورئ چې عمل یې څنګه دی، آیا د اعمال صالحه کوي که نه صرف کلمه یې ویله. کله کله داسې ومومئ چې د ځان بچ کولو دپاره کلمه ووایي په ژبه باندې او زړه نه دی کافر وي، مونځ روژه زکات دا هېڅ نشته دی، خو صرف په ژبه باندې کلمه ویله چې د مسلمان نه زه محفوظ شم او مسلمان دی ما سره قتال نه کوي، جنګېږي دی. نو تاسو ګورئ چې توبه یې وکړه، مونځ یې قایم کړو، صحیح معنو سره مونځ ادا کوي، او دا مونځ چې دی اهم العبادت دی، محتم بالشان عبادت دی. لکه
لکه څنګه روایاتو کې راځي د کلمې نه وروستو بیا مونځ دی د مونځ مقام او مرتبه ده او د کلمې نه وروستو اول د مونځ حساب کتاب نو مونځ قائم کړ اهم عبادت دی فآتوا الزکات او زکات ادا کړي زکات ورکړي مالدار دی او د زکات ادا کړي فإخوانکم فی الدین مخکې خدا ستاسو دشمنانو مخکې خو تاسو دو سره جنګېدلی دو تاسو سره جنګېدل ستاسو دو سره قتال کوي خو اوس دا ستاسو وروڼه شته دشمني ختمه شوله دا ستاسو وروڼه شته په دین کې دا ستاسو وروڼه دي او مذهبي وروڼه دي ستاسو نو په دې وجه باندې اوس دو سره جنګېږئ به نه او مونځ او زکات چې دي دا د ارکان اسلام دي څنګه روایت کې راځي د اسلام بنیاد په 5 سیزونو باندې ارکان اسلام دي ته ویل کېږي نو په دې کې یو کلمه طیبه ده ورپسې مونځ دی ورپسې زکات دی څلورم روژه ده او پنځم حج دی نو دا ارکان اسلام دي او منکرین زکات یا منکرین نماز دا کافر دي یو سړی د مونځ نه انکار کوي دا کافر دي یو سړی د زکات نه انکار کوي دا کافر دي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د زکات د منکرینو خلاف د جهاد اعلان وکړ چې زه به دوی سره جنګېږم مونځ دې دوی ادا کوي او زکات دې دوی نه ورکوي تر هغه وخته پورې به دوی سره زه جنګېږم چې اوښ سره کوم رسۍ او پړی دوی ورکوي که هغه رسۍ او پړی هم دوی منې کوي نو بیا به دوی سره جنګېږم ځکه چې د حضور په زمانه کې به دوی زکات ورکوو او اوس د دوی د زکات نه انکار کوي نو منکرین زکات خلاف کې جهاد اعلان کړي چې دوی سره به جهاد کوم جنګېږم نو د مونځ منکر کافر دی د زکات منکر کافر دی یو سړی مونځ ادا کوي زکات نه ورکوي نو بیا هم دنه اهمه فریضه پاتې شي او دا مونځ او زکات روژه دا داسې فرایض دي دا ناقابل معافي دي یو سړي نه مونځ پاتې شو نو قضا به یې راګرځي زکات پاتې شو نو وروسته به یې ورکوي زکات به ورکوي د 10 کالو زکات دې ورته پاتې د 10 کالو زکات به ادا کوي روژه ترې پاتې شي نو روژې قضا به راګرځي دا معاف کېږي نه که یو سړی هغه د مونځونه دي قضا روژې قضا پاتې دي د مړ شو نو حکم دا دی چې دی به وصیت کوي خپل د مونځونو او د روژو د فدیې وصیت وکړي او د ده د مال د 3 حصې نه به هغه وصیت ادا کړي چې کله د ده د مال قرض دا کفن دفنو شو او قرض د ده ادا کړلی شو هغه نه وروسته چې کوم مال پاتې شو د هغې 3 حصه هغې پورې د ده د مونځونو د ده د روژو د دې فدیه ادا کېدی شي خو بیا هم د دې معافي نشته دی که فدیه یې ادا نه کړلی شله نو د ده معامله الله سره مطلب دا چې دا اهم عبادات دي او د دې قضا هم شته دی په وخت باندې یو سړي نه ونه شله نو قضا به یې راګرځي ونفصل الآیات لقوم یعلمون موږ په تفصیل سره آیتونه بیانوو د هغه قوم دپاره چې هغه پوهېږي هره مسله هر حکم الله رب العزت په قرآن مجید کې جدا جدا بعضې مسلې بعضې احکامات الله مثال سره هم ذکر کړي که کفارو منافقینو مشرکینو به د قرآن متعلق دا یو شبهه پیش کوله او دا اعتراض به یې کوو چې دا قرآن د الله کتاب دی نو دا څنګه کتاب دی په دې کې خو د جولا مثال هم ذکر دی په دې کې خو د مچ مثال هم ذکر دی او په دې کې خو د ماشي مثال هم ذکر دی الله رب العزت فرمایي ان الله لا یستحیي ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الله حیا نه کوي چې الله په خپل کتاب کې د یو مچ مثال ذکر کړي یا د دې هم د حقیر دا خو د انسان د پوه کولو دپاره یو مثال دی چې انسان ته مسله انسان ته حکم امر دا ښه واضح شي او ښه ښکاره شي او دا مثالونه مسلمان د دې په ذریعې سره نور هم مضبوط شي او کلک شي چې مثال سره کله مسله واضحه شي او یو حکم مثال سره بیان کړی شي نو ظاهره ده په سمجھ کې ښه طریقې سره راشي او کافر هغه مثال نه انکار کوي نو هغه په کفر کې نور هم زیات شي او هغه نور هم زیات ګمراه شي الله رب العزت تفصیل سره آیتونه بیان کړي دي بعضې مثالونه احکامات مضمون ښه احسن انداز سره ښه فصاحت او بلاغت سره الله رب العزت مسله بیان کړې ده تفصیل سره
دا هغه قوم لپاره چې پوهېږي هغه خپل د ذهن نه خپل د فکر نه کار اخلي په دې کې غور او فکر کوي سوچ کوي فإن تابوا وأقاموا الصلاة کچرته توبه وکړه دي مشرکین او موزي قائم کو وآتوا الزکات او زکات ورکړه فإخوانكم في الدين نو دا ستاسو ورونه دي په دین کې ونفصل الآيات يوم په تفصیل سره بیان آیاتونه لقوم يعلمون دا قوم د لپاره چې هغه پوهېږي د قوم لپاره تفصیل سره بیان